نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده دغه وظیفه د هر کور دا ضرورت دی دغه وظیفه د هر یو سړي ضرورت دی د هر یو زنانه دا ضرورت دی مطلب دا چې په کوم سړي کې څه وي یا په کومه ښځه کې څه وي نو نن وظیفه چې کومه ده د ټولو خلکو لپاره دا ضرورت دی یاد ساتئ چې کله موږ د کور وځو او دا الفاظ صرف یو شپېرې وایو ان شاء الله العزیز زمون او تاسو دا به حادثه نه کیږي الله پاک موږ او تاسو ټول د حادثاتو نه دا بچ کړي دغه رنګ الله پاک موږ او تاسو ټول د زخمونو نه دغه رنګ د بیزه مرګ نه دا الله پاک موږ او تاسو بچ کړي وظیفه ډیره د کمال دا ډیره شارټ ده مرګرو سره شیر کړي کېدای شي تاسو د یو شیر د وجې د چا ژوند دا بچي بسم الله الرحمن الرحیم تمام تعریفونه تمام حمد و ثنا د هغه ذات د پاره دا چې د پوره کائنات پیدا کړی دی زه ګواهي ورکوم چې د عبادت لایق صرف الله پاک دی او زه ګواهي ورکوم چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک رسول او بنده دی او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اخیری پیغمبر دی محترم نن چې کومه زمونږ وظیفه را دا وظیفه را د حادثاتو حواله سره کوم بنده دا وای چې زره د حادثې نه بچ شم د الله پاک یو نوم دی دغه یو نوم دی صرف یو شپېرې وای ان شاء الله العزیز الله پاک به د حادثاتو نه بچ کړي یاد ساتئ محترم او چې بعض وخت د کور نه سوق اوزي بار روزي گاډي وهي یا دغه رنګي موټر سایکل یا موټر یا دغه رنګي سایکل یا چې نور څه غټ ګاډي سره وي دا ګاډي ستو وهي نو د حادثې شکار شي هیڅ پکې وپات شي بیا حل کسوي کو دې پر ګاډي کې ناشته نه وي او تل نه وي نو دې به مړ نه وي یاد ساتئ چې مرګ محترم انسان راضي په خپل ټایم باندې راضي واځو کې سړی د حادثې شکار شي او د زخمی شي به خپل بستر باندې پروتي نه مریو نه رغيږي چې کوم سړی د وظیفه کوي د وظیفې اثر وداوي چې الله پاک به را سړی د حادثو نه بچ کړي چې څومره حادثات ستا په ژوند کې راځي د ټولو حادثاتو نه الله پاک ته بچ کړي نو ډیره زیاته بیسټ او ډیره زیاته زبردست او اغله دوا ده دا څه وظیفه را چې تاسو ژوند دا محترم دا بچ کړي لکه څنګه چې سړی بایک باندې رواني هیلمټ استعمالي په ګاډي کې نه سي بیلټ لګي مطلب دا کنه چې انسان چې کوم ژوندۍ ده دا ډیره زیاته قیمتي ده انسان الله پاک ډیر قیمتي پیدا کړي نو کوشش کوي چې کریم د کور وځي بس دغه وظیفه سره کوي او دغه یو ټکی د الله پاک نوم چې کوم دی دا وای ان شاء الله العزیز ان شاء الله چې تاسو حادثه دا ونه کیږي تاسو په ټیک ټاک ځای او دا رنګ واپس کې بس صحیح سلامت خپل کور ته خپل خزله خپل بچو ته او دا رنګ خپل مور خپل خپل دراره سي نو ان شاء الله العزیز وظیفه شروع کوي الله پاک به زموږ استادو ژوندۍ دا بچ کی وظیفه دا سره چې کله موږ د کور نوزو نو بسم الله توکلت علی الله دا یو پیر وایو بیا هغه نه بعد که زموږ سفر لري وي نو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان الى ربنا لمنقلبون دا دعا به یو پیر وایي بیا د حادثاتو نه د بچاوي لپاره دا وظیفه وکي یا نافع یا نافع یا نافع او یو شپېرې وایي ان شاء الله العزیز سفر به ډیر زیات مبارک وي او دغه رنګ سودا راوړي دغه رنګ سکار وي نو ان شاء الله العزیز واپس کې الله پاک بل کور ته ورسې یا چاته چې تویلی بسم الله توکلت علی الله شروع کوم پنوم د الله پاک باندې توکل کوم الله پاک باندې نو څونه بهترین دعا شولا یا نافع نافع نه پدینه والا فائدہ ورکون کې کوشش محترم کول وکړ دي چې دا وظیفه خپل مو کو مرګرو سره هم شیر کو چې هغوی سحر وزیر خپل کور نه یا ما هم راځي خپل کور ته دا وظیفه کوي د هغوی جانونه او دا غرنګي د هغوی بدنونه دا محفوظ وي
خپل کور ته به صحیح سلامت راځي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته